نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين صدق الله العظيم. دا سورہ مائدہ را ومسی پارا او سوار لسم رکو شروع کی گی دیار لسم ختم شوا. اللہ سبحانہ وتعالی پدی کی فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألو تس تپوس مکوئی ان اشیاء دا سی خبرو پا بارکی دا سی خبری تپوسونا مکوئی ان تبد لکم کچری تاسو تاغخ کارک ریشی نو تسؤکم نو تاسو بخفا شئی. ردی شاید نزول کی دیر روایتون راغی دی یو خدا دی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حج مبارک کے او فرمائل چی اے مسلمانانو تاسو حج کوئی. یو صحابی پاسی دون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی چی ہر کال نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلی شو نو بیا ورته یره جوی هر کال بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم غلی شو پدری پیره چې بیا تاسو کو چې جی هر کال به حج کو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل وای ګور وای ډیر تاسو نه مکوا وای کو زمانه رخلینه ها وته وی کنه وای تر قیامت پورې بیا تاسو باندې هر کال فرض وی حج او کوله به منو شو هر کال به در باندې بیا فرض خو کوله به منو شو نو لہذا داسې تپوسونه مکوئ بس چې څومره خبره زه بیان کم نو پای باندې اکتفا وکړئ او عمل پې وکړئ. یعنې د دې لپاره علما وایي چې تاسو د داسې خبرو کې کورید او دغه مکوئ چې د هغې څه فایده نه وي. مثال آدم علیه السلام څنګه د جنت نه ووتو او شیطان ورته څنګه وسوسه واچوله په کومه باندې ورغو او څنګه چلو شو او څومره مو د بیا دلته کې دغه بس الله پاک چې یو خبرې ذکر نه کړي بس نه کړي بس تاسو ته ضرورت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي وضاحت نه کړي کبه پوری چې ضروری وغه کړي دی بس هغه عمر په عمل وکا. ځکه چې یو سره دی اوس مثال دی یو مسلې دی تاسو کوي یو استاد تاسو کو چې یاره مثلا دا مسله څنګه را هغه ورته یو شانتي خو لږه اسانه وته کوله هغه تر اسانه پته او بس اسانه وته کوله کله پاغي باندې عمل کو بد د کارو شو بیا دې نور غیر زباله تسدین نشه بل لاړو بل ورته راغی نه خګرانه مسله وکوله چې ستاد کار ورو شوی نه تی دوباره وکا نو بیا بس کې بیا خو در باندې فرض شو بیا به کې نو لہذا کته تاسو نه کړو خو بس بیا در باندې فرض نو لیکن چې بیا دوباره وکړو تاسو د بلنا او اگر ته وی چې نستا دا کار لکه د مونږ په باره کې تاسو کوی رځي دا مونږ داسې مونږ کړو یو ته وی چې وشو دا مونږ تاسو شو بیا تلار یې راغبل تاسو ته بیان کو چې رځي هغه مونږ داسې کړو هغه څه چې مونږ شو هغه خوشاله نه د تاسو مونږ دوباره وکړي بیا به کې دوباره د دې مثال لاسه دی. او د رسول الله په یو حدیث مبارک کې داسې خبرم راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ ناستو وی چې او کوي تاسو یې څوک چې تاسو کوي نو یو صحابي باندې دا الزام چې د توبه استغفار لکه بغیر د پلار دغه نه پیدا شي یعنی حرامي پیدا شوی دی. نو لہذا هغه تاسو کوی چې دا چا زویما نو هغه ته د خپل پلار نوم واغښت چې ته دا غزوي نو دا هغه خو صفایي شو په هغه مجبه کې نو الحمدلله چې د هغې د وجې نه د هغه نه هغه خلکو چې کوم په هغې باندې تهمت لګولی و تهمت او الزام پې
په مور باندې یم او په هغه باندې مسې که نه چې دا پلان کې داسې چل شوی دی. نو د هغې وضاحت وشو نو بس بیا د هغې نه پس هغه ته چا دغه ونه نو بل سړی پاسې وایي زما پلار وایي په دوزخ کې دی که په جنت کې دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې بس کېنه مطلب یې کوز زه تا ته دا ووایم چې په دوزخ کې دی مثال نو ته به ټول عمر سوځې د دوزخ نه خو یې ته راویستی نه شي که نه. نو لحاظه د دې تپوسونه مه کوئ. بس که د هغه ایمان باندې یعنی خاتمه شوې وي خو بس الله فرمایلی دي چې څوک په ایمان باندې مړ شو زما خوښه ده چې جنت ته یې لېږم که دوزخ ته یې لېږم او مغفرت دعا ورته کوئ. او چې څوک په کفر باندې مړ شو نو بس هغه خو لاړو دوزخ ته که نه هغه لپاره بیا دعاګانې ستا نه قبلېږي. ولې چې کافر کم سړی مړ شو او ایمان یې نوړو نو بس هغه چې کوم دی د کفر په حالت کې لاړو هغه د هغه بخشش بیا نشته. نو داسې سوالونه چې باریکۍ ته سړی لاړ شي او هغه ځان ته انسان ګرانه کړي. یهودیانو د دې د وجې نه الله پاک وفرمایل چې قد سألها په تحقیق سره تپوسونه کړي قوم یو قوم من قبلکم ستاسو نه مخکې ثم اصبحوا بها کافرین نو بیا شو هغوی د هغه خبرونه انکار کوونکي. تپوسونه به یې کولو خو چې مسله به یې ورته بیا بیان کړو بیا به یې کولی نه شو نو بس بیا به یې یاره بس دا پکې لا چا راوستي دي. نو د دې د وجې نه بس بیا کافران به شو. ولې چې د پیغمبر خبره رد کول بیا یا د الله د کلام چې عالم د توکي او هغه خبره رد کول نو بس دا خو کفر ته رسېدلي که نه. نو الله پاک بیا وفرمایل چې تپوسونه خو یې ډېر کول بیا عمل نه شو کولی نو کافران شو یعنی انکار یې وکړو بیا آخر کې. نو الله پاک دا وفرمایل چې بی زیات تپوسونه په دین کې مه کوئ. بس تاسو ته چې کومه پته را او استاذ کوم بیان وکړي نو کوشش دا وکړئ چې بی په هغې باندې د عمل کوشش وکړئ. لہذا داسې خبرو چې د علم غیب متعلق وي په هغې کې ډېر ښکته ننوځئ مه چې بیا به قبر کې څنګه چل کېږي او داسې چل به کېږي. بس رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې پورې فرمایلي دي د قبر حالات بیان فرمایلي دي بس هغې نه هغه یو بیان هم تا واورېدو هغه دومره سخت بیان چې به یې هغې کې هغه بس عمل پرې وکړه هغې له تیارې وکړه ښه عمل وکړه وخت څه له ضایع کړې دی په دې باندې ذکر وکړه قرآن شریف تلاوت وکړه چې دا دومره وخت په دې باندې ضایع کړې. اهمه خبره وي ضروري خبره وي نو بیا تپوس وکړه ته پې نه پوهې باقاعده نو ځان پې پوهې کړه. خو لیکن دا بار بار د ټولو عالمانو باندې ګرځېدل چې دا څنګه او هغه څنګه او لار یو نه خپلې رایې اخېستل او ځان پوهول یا د چا علم معلومول په دې بانه باندې چې یاره د ده علم زه معلوم کړم چې یاره دا څونه عالم دی او دا څومره عالم دی نو څه ډېر لوی مفتي راغلی تر هغه علم هم معلومې او د علم هم معلومې که نه. نو دا خلک ډېر داسې وي د الله پاک د دې نه منې کړي دي چې څوک ګوره قرآن شریف ووایي نو د هغې یو څیز به درته پته ولګي نو غلط عادت به تېوځي که نه که چېرې ایم وي په چا کې او هغه د قرآن شریف دا آیات واوري نو هغه به د دې نه منې شي که یعنې که هغه اورېدونکي وي په صحیح معنو کې د الله کلام لره. اوس الله پاک فرمایي ما جعل الله من بحیرة ولا سایبة نه دي مقرر کړي الله پاک نه بحیره او نه سایبه ولا وسیلة او نه وسیله ولا حام او نه حام. دا یو څلور قسمه څاروي وو چې دا به د عربو کفارو مشرکینو به دا خپل هغې ته کیټګري مقرر کړي خپل خاصیتونه یې وله مقرر کړي. مثال یو څاروي به چې یو اوښه به او هغه به لس پېرې لنګه شوه او هغې به یعنې ماده پیدا به شوتې اوښه به ترې پیدا شوه اوښ به پیدا نه کړو بیا به یې یاره بس په د دې شوده موده اوس په مونږ باندې حرام دي بس دا د بت په نوم باندې شوه بس بیا به هغه ګرځېده هغې له به چا ګوتې نه وروړې. بعضې داسې خبرې وي چې هغه هغې جوړې کړې وي چې یاره په د دومره پېرې مطلب دا دی چې دا اوښ دی د ده نه دومره اوښې مال شو مثال نو دی به بس بیا د بوتانو په نوم باندې بیا پرېښو وایي په ده باندې به کار مار نه کوئ. مثال دا هغوی یو خپل جاهلیت یو رسمونه جوړ کړي نو
داسې ډېر هغوی د ځان رسمونو صاحبه د هغوی مختلف نومونه دي. هغې ته یو ته به صاحبه وي، یو ته به بحیره وي، بل ته به وسیله وي، بل ته به حام وي. یعنې دا مختلف نومونه هغوی وله ایښي وو. او د دې نه به او د اوښانو د ګړو بیزو کیټګري وه. بس هغه په دې بانه باندې هغوی د هغه بوتانو دپاره عیسه به خلکو نه اخېسته. د خلکو ذهن دې خبرې ته جوړ کړی چې یعنې بس هغه به راغو ورته به یې یاره دا خو دومره د دې 10 کاله برابر شو داسې دغه بس دا پرېږده هلکه دې ته څه مه وایه. بس هغه به بیا هغې خپله استعمال کې راوسته، نه به یې خپله فایده اخېسته، مفت ورته اوښ میلاو شو. دغه شانتې نو هغوی د هر مذهب والا د خپلو د هغوی مولایانو او د هغوی هغه پادریانو او د هغوی هغه رهبانیانو د ځان دپاره اوم څه طریقې راویستې وې چې د ځان نه یې راویستې وې، خو د ځان د رزق بندوبست یې کړی چې دا به کوئ او دا به کوئ او دې ته به بیا خپل نومونه ورکړي او هغې له خپل کیټګري ایښي وه چې دی داسې چلو شي او دی داسې چلو شي دی داسې چلو شي. نو د دې نومونو الله پاک وفرمایل چې نه مونږه بحیره مقرر کړې، نه مصاحبه مقرر کړې، نه مو وسیله او نه حام. ولکن الذین کفروا، لیکن دا هغه کسانو چې کافران دي، یفترون علی الله الکذب، دی تړلي دي په دروغ وایي په الله باندې، یعنی بهتان تړي دی په الله باندې چې دا الله داسې ویلي دي. واکثرهم لا یعقلون، او دوی کې اکثر خلک داسې دي چې هغوی د عقل نه خلاص دي، هغوی عقل نه لري. واذا قیل لهم تعالوا، او چې کله دوی ته وویلی شي چې راشئ الی ما انزل الله، هغه کتاب طرف ته چې کوم نازل کړی دی الله سبحانه وتعالی، و الى الرسول، او هغه رسول طرف ته، قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا، نو دوی به بیا څه وایي؟ دوی به دا وایي چې مونږ له کافي دی زمونږ هغه دین د خپلو پلارانو چې مونتی دي مونږ هغوی په کوم دین باندې. ولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، اگر که او پلاران د دوی چې نه پېژنده هیڅ څیز لره، بې علم و، خو یو خبره بس کړې ده او بس هغوی هغه رانیولې ده چې بس دا د ثواب کار دی. څنګه چې د نورو کفارو ذکر شو چې هغوی د اوښانو کې قسمونه جوړ کړي وو، او دغه شانتې دی اوس دا کافرانو ته چې کله تاسو وایي چې د الله دین طرف ته راشي، نو دوی وایي چې بس موږ خپل پلاران نیکیان په کوم دین باندې مونتی دي. ولې په هره زمانه کې خلک که یو نیک کار کوي که نه یاره مړه ستا پلارانو نیکیانو دا چېرته دا کار کړی چې تاسو یې کوئ، د ځان نه نوې نوې خبرې راوباسئ. عالم کې هغوی د غریبانانو ته پته نه وه. الله سبحانه وتعالی فرمایي که نه لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، نه هغوی ته د څه پته وه نه هغوی په هدایت باندې خو یو کار یې کړی دی بس دی به هغه کار رانیولی. دې ته عمدي تقلید وایي، بې تحقیقه په یو څیز پسې تلل، دام قابل گرفت سزا د الله په نسبت باندې به راځي چې دله الله پاک عقل فکر ورکړی دی او د یو خبره صحیح واورېده او دی بیا هم د پلار نکاح خپله غلغې رانیولی دی. لہذا د ضد د وجې نه، د عناد د وجې نه، او د خلکو د شرم د حیا د وجې نه، او د الله دین یې پرېښودو، نو الله سبحانه وتعالی دا شی نه خوښوي. الله پاک فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې تاسو ایمان راوړی دی، علیکم انفسکم، په تاسو لازم دی خپل فکر. هر سړي اول خو به اول د خپل ځان تپوس کېږي که نه، بیا به ترې وروستو د بل چا تپوس کېږي. یو سړی دی مثال هغه په غلطو کارونو کې اخته دی، نو ده خو به اول الله پاک د ده تپوس کوي چې ستا رب څوک و، ستا پیغمبر څوک و، دین دی څوک که نه، او دی په خپله په غیرو باندې لګیا دی او نورو خلکو ته نصیحت کوي. نو الله پاک فرمایي چې یعنې تاسو ایماندارو خلکو تاسو اول به خپل فکر وکړئ، لومبی د ټولو نه مخکې د خپل فکر دی. لا یضرکم من ضل، بیا به تاسو د نورو فکر کوئ، د بال بچ به کوئ، د ښځې به کوئ، د رونو خویاندو به کوئ. ته مشر مثال د ټول کور د خلکو، که چېرې په یو علاقه کې مشر د ټولې علاقې فکر به کوې، که ګورنر د ټولې صوبې فکر به کوې،
که بادشاہ د ټول ملک فکر وکړي د خپل حد د انسان او چې څوک یې ما تحت نه اولاد او نه رونه نه خیال نه خپل ځان خو شته که نه نو د ده حق به ادا کېږي. الله پاک دا فرمایي لا یضرکم من ضل تاسو لا اس ضرر نشي در رسول بګار تاسو کې نشي پیدا کولی من ضل د هغه چا چې څوک ګمراه وي دا هغه ګمراهي تاسو ضرر نه رسوي اذا اهتدیتم خو چې تاسو په خپله په هدایت باندې الو او بیا دغه تاسو چې هدایت باندې یې نو بیا مو غاړه په دیم خلاصېږي چې بھئی کبه پورې چې ستا وس رسي نو ته به خلکو ته یو غلط کار چې وویني رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک کې فرمایي درې دغه دي کیټګري دي یو دا چې په لاس باندې منې کولی شي په لاس باندې منې کړه که د لاس طاقت دې ني په خوله باندې د هغې انکار وکړه که د دې طاقت دې وني نو په بیا څه چل وکړه په زړه کې هغه بد وګاڼه دا د ایمان وایي د ټول نه کمه درجه ده لہذا بیا هم تا حق ادا کو خو که لیکن دغه دې مونږ کو او ته پرې خوشحالي ظاهره د الله په دین باندې اړو خفه کېږي نو په زړه کې هم نه خفه کېږي نو ستا ایمان باندې بیا ویرېږه چې ایمان مې دونه کمزوری دی چې یعنی یو غلط کار وینم او زړه مې خفه کېږي نه وایم چې دا ښه کېږي چې کېږي ورسره داسې نه دي ویل پکار یو مسلمان لا نو لہذا په هغه صورت کې چې بیا ته نصیحت چاته وکړي او هغه ستا خبره ونه مني نو د هغه ګمراهي تا ته څه ضرر نه رسوي خو ته په خپله په ګمراهۍ کې نه ته په خپله په هدایت باندې الی الله مرجعکم جمیعا ځکه چې الله طرف ته به ګرځېدلي وي ستاسو د ټولو واپس به مونږ ټول الله ته ځو که نه مړه کېږو به بیا هم په قیامت کې الله پاک ژوندي کوي په قبر کې به مړانه تپوس کېږي فینبئکم بما کنتم تعملون نو پس خبر به کی الله پاک تاسو په هغه عملونو باندې چې کوم تاسو کول په دنیا کې کوم عملونه چې تاسو په دنیا کې کړي دي دا هغې به تاسو ته خبر الله پاک درکړي چې بھئی دا کار دې کړی اوس د دې ووایه تاسو ولې کړی دی دا تا دا کارونه ولې کول څه چلو ته خو ما دنیا ته لېږلی وي تاله مې خپل احکامات در لېږلي وو کلام پاک مې در لېږلی وو تاله مې پیغمبر در لېږلی وو بیا که ته فرض کړه پیغمبر په زمانه کې دی نو عالمان درته بیان کولو نو تا ولې چې کوم دی نو داسې کول نو بیا به هر یو سړی خپل جواب ورکوي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو له د عمل توفیق راکړي چې موږ په دې کلام باندې د الله په کلام باندې عمل کوونکي شو یا موږ دا ناسته دی خدای پاک په خپل درګاه قبول او منظوره کړي که په دې کې زموږ نه څه کمې زیاتې شوي یا الله هغه موږ ته معاف کړي موږ نه داسې کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي یا الله داسې کارونه نو په امان کې چې په هغې باندې تاسو ناراضه کېږئ د ریاکارۍ تکبرۍ غیبت دروغ بهتان تراشۍ چغلخورۍ حرامخورۍ سودخورۍ نه په امان کې د حق والاو د رزق فراغ سبب زموږ د ټولو په خپل کور کلي وطن باندې وکړي یا الله د ټول عالم په مسلمانانو باندې رحم وکړي او یا الله هدایت ورته نصیب کړي او په نیغه لار باندې روان کړي تر اوسه پورې چې څومره مؤمنان مسلمانان وفات شوي دي زمونږ آبا او اجداد کشران مشران څومره وفات شوي دي د ټولو مغفرت وکړي یا الله مونږ ته هم د راتلونکي منزلونه آسان کړي او د هدایت ذریعه مونږ ته دا کلام پاک جوړ کړي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزاكم الله